رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یحب الانسان الحیات، هر انسان زندگی سره ډیر محبت کوي چې زه د ژوندې ما زما د عمر ډیر زیات اور فطرتی طور سره د مرګ نه داسې کراهت محسوسوي. والموت خیر لنفسه، حالانکه مرګ د ده دپاره ډېر بهتر دی. څومره چې انسان په دنیا کې زندگی تیروي نو دا به د هر ساعت حساب کتاب الله له ورکوي، د هر نعمت حساب کتاب به الله له ورکوي، د هر لمحې حساب کتاب به الله له ورکوي، که ښه کوي اور که بد کوي. په نیکو اعمالو باندې به بیا د الله له طرف نه اجر ملوي او په بدو اعمالو سرزنش سزا. نو چې په دنیا کې اوسېږي خامخا به حیثیت انسان نه نیک کارونه هم کېږي اور ګناهونه ترې هم کېږي. نو د ده عملنامه خامخا د نافرمانۍ نه هم ډکېږي. دنیا کې مختلف قسم فتنې دي، په هر شکل کې فتنه ده. انسان خامخا کله د لا علمۍ په وجه کله د چا نه مجبوره وي په هغه فتنه کې مبتلا شي. نو د دې ټولو څیزونو حساب کتاب الله له ورکول وي. خو چې کله په انسان باندې مرګ طاری شي د ده عملنامه بنده شي. لکه څنګه چې نیک اعمال مزید نشي کولی نو د ګناهونو سلسله هم بنده شي. په دغه نسبت باندې که وګورئ نو د مؤمن دپاره موت مرګ بهتر دی. نبی علیه السلام فرمایي یو کافر وي یو مؤمن وي، د مرګ په وخت کې د ځنکدن په حالت کې د دې دوانو سره معامله مختلفه وي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المیت تحضره الملائکه، کله چې انسان د ځنکدن حالت شروع شي نو فرشتې د ده خواله راشي. سربراه فرشته ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام. فاذا كان الرجل صالحا، چې کله دا انسان نیک وي نو دا فرشتې ورته وایي اخرجي ایتها النفس الطیبه بالجسد الطیب، اے پاک روحه په پاک جسم کې روزه د جسم نه، اے پاک روحه په پاک جسم کې د دې جسم نه د الله په حکم سره روزه. دا الفاظ د خوشحالۍ دي. فرشتې ورته په دې حال کوي اے پاک روح، مطلب الله د ګناهونو نه پاک کړی دی. پاک جسمه، الله جسم د ګناهونو نه پاک کړی دی. دا الفاظ د خوشحالۍ دي. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. اخرجي حمیدة، بل زیر ورته وایي چې اے روح ته خو ډېر د تعریفونو لایق یې، تا ته څه پته ده ستا څومره استقبال به اوس کېږي. الله د تا دپاره څه تیاری کړی دی. اخرجي حمیدة، په تعریف سره په خوشحالۍ سره روزه. د ځنکدن د دې حالت نه د ده مزې چرچې شروع شي او ورته وایي وابشري بروح وریحان ورب غیر غضبان، او ای روح ته خوشحاله شه بروح د الله د رحمت په وجه باندې، الله په تا ډېر رحم وکړي. وريحان او د جنت د خوشبویانو په وجه باندې خوشاله شه. ورب غیر غضبان، او د داسې رب په وجه چې هغه تا نه اړو خفه نه دی، تا نه ډېر زیات خوشحاله دی. دا اعلانات دته د ځنکدن په وخت کې کېږي نیک انسان ته. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، دک کلمات ورته بار بار ویل کېږي. ابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، بار بار خوشحالی کا ستا به استقبال کېږي. داسې کریم رب خواله روان دی،
تر دې چې د ده نه په دې حالاتو کې خوشخبریانو کې د ده نه روح وځي. بیا فرشتې ثم یعرج بها الی السماء، دا روح والی اسمانونو طرف ته روان شي. فیفتح لها، د اسمان دروازې ته دپاره کولو شي. فیقال من هذا، اسمان دروازه چې کله کولو شي نو تپوس کوي دا څوک دی دا انسان. فیقولون، دا فرشتې ورته فلان، دا خو فلانې د فلانې زوی دی. چې څنګه دا خبره اوري وي مرحبا بالنفس الطیبه فی الجسد الطیب، خوش آمدید وایو، خوش آمدید هر کله په خیر راغلی، اے پاک روحه په پاک جسم کې راځئ. دک الفاظ ادخلی حمیدتن، په تعریفونو سره راځه پره، خوش آمدید درته وایو. فرشتې د ده استقبال کوي. وابشری بروح وریحان، هغه فرشتې ورته وایي خوشحاله شه، د الله په تا باندې ډېر رحم دی، خوشحاله شه، د جنت خوشبویانې ستا په نصیب دی، خوشحاله شه د داسې رب د طرف نه چې هغه د تا نه خفه نه دی، تا نه راضي دی. په دې الفاظو کې ینتهى بها الی السماء التي فيها الله تعالی، تر دې چې هغه اسمانونو ته لاړ شي چې هلته د رب ذوالجلال سره ملاقات وشي. نو په دې دومره زیرو کې، دومره خوشخبریانو کې د ده نه روح واخیستل شي، په عزت سره، په اکرام سره د رب ذوالجلال خواله یوړل شي. دا د نیک سړي سره د زنکدن په حالت کې معامله ده. یو بل حدیث کې راځي چې کله ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام د یو نیک بنده خواله ورشي